والصلح خیر صلح ډیره غوره ده ډیره بهتره ده ډیره ښه ده نو تاسو یو غوره کار او بهتره کار کې موږ تاسو دلته راغونډ شوي یو چې د مسلمانانو په منځ کې صلح ده خو یاد وساتئ زمونږ او تاسو مسلمانان زمونږ دا ورورولي دا رب ذوالجلال په قرآن مجید کې جوړه کړې ده او دا ورورولي سپک او نه ګڼئ ګورئ دا امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مبارک جوړه کړې ده انما المؤمنون اخوة بشک یقینی خبره دادا مؤمنان ورونه دي فاصلحوا بین اخویکم صلح وکئ په مابین د خپل ورونو اوس مؤمنان ورونه دي مسلم شریف محبوب فرمایي المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په مسلم شریف په بل حدیث کې چې کونوا عباد الله اخوانا اے د الله بندگان ورونه شي اوس دا څومره مضبوطی خبرې دي څومره جوړې خبرې دي او مونږ ولې ورورولي خرابو ولې په وړه خبره به ټوپک او تمانچه رالي دا ټوپک تمانچه او دا بارود او دا طاقت دا د کافرو دپاره وساته دا د یهودیانو دپاره چې په ټوله دنیا کې لوبې کوي کافر او عیسایان په موتا باندې ورشه د فلسطین د مسلمانانو سهال شو نو لهذا دا خپل طاقتونه قوتونه دا ټول د کافرو دپاره وساتئ خپله اسلحه چې ساتئ سنت اسلحه خو دا د سنت په نیت وساته د کافرو حربي کافرو دپاره مسلمان دپاره دا نه ده مسلمان وجل په دې نشته مسلمان ته ضرر او نقصان رسول نشته کامل مؤمن څوک دي مسلمانانو کامل مؤمن حقیقی مسلمان مؤمن هغه دی من سلم المسلمون من لسانه ويده د چا د لاسونو نه د چا چې کوم دي د ژبې نه د ضرر مسلمان محفوظ دی دغه کامل مسلمان مؤمن دی نن به زم ګریوان کې وګورم او تاسو وګورئ آیا موږ په دې حدیثونو عمل کوو آیا موږ په دې قرآن شریف آیتونو عمل کوو نو لہذا په دې عملو کې دا ورورولي بیا راته وایم دې ته سپک مه ګورئ هو حلقه یارات تو بریشم کی طرح نرم رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن خپل نس کی مسلمانان صحابه کرام به د یو بل نه قربانېدل باغونه یو بل سره نیم کړل کورونه یو بل سره نیم کړل مینې محبتونه خورې په معاشره کې دغه طریقه به تاسو موږ هم کوو که د صحابه کرامو په طریقو باندې ځو او چې کله کفر ته به مخامخ شو بیا به داسې وو چې بیا به بالکل فولاد به ته جوړ شو فولاد نو کافرو دپاره اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا قرآن شریف کې دا حدیثونه دي په دې باندې عملو کې مسلمانان خپل منځ کې رحما دي یو بل سره رونه محبت مینه خوره کوي په معاشره کې که څوک درته دوه درې څلور تیزې خبرې وکړي برداشت یې کا چا له تکنزلې وکړي ګناه کبیره ده خو برداشت یې کا غټ قدم ماله کوي بیا به دا مسله دې ځای پورې رارسي څومره تاوان وشي د والدینو څومره نقصان وشي د والدینو اخري خبره نو جوانانو تاسو ته کوم چې د مور او پلار دپاره دردسر مه جوړېږي د مور او پلار ملاتړ جوړ شي دا مور پلار چې سپینګیري شي دې ته ستاسو د تعاون او د خدمت ضرورت دی دا خپل توانایي خپل مال دولت دا په لهو لعب په فضلو غونډو خرابو مجلسونو په نشو تماشو مه ضایع کوئ دغه کار وکړئ چې مور او پلار دپاره د دنیا او آخرت ذخیرې جوړې شي او ښکلي انسانان جوړ شي او دا کوم آیتونه حدیثونه چې تاسو ته بیان شو مشرانو سپینوږو درنې خبرې وکړې د جرګې خبره پکې وشوه په دې خپل د پښتو قانون کلک راټینګ کې او د هغې نه مخکې اسلام کلک راټینګ کې الله تبارک وتعالی دې داسې غونډې د صلح مجلسونه په زندګۍ کې زموږ بار بار موږ ته وښودلي کي او الله پاک هم بې لالچه روغې سره د مسلمانانو له ټولو نصیب کا او ټولو ته ډېر ډېر مبارکباد والسلام